اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین اما بعد. ټول ناوال زخپلو کتونکو ته اوریدونکو ته د ماه مبارک رمضان برکتونه رحمتونه مغفرت چې میاشت وکن بهترینه میاشت دی هغه حواله سره تبریک ویم مبارکباد ویم. پروردگار عالم نه دعا دی چې د دې میاشتې رحمتونه برکتونه د موږ ټولو حال ته شامل حال وګرځي. واقعیت دا دی چې هر چی ته کې کله یو مؤثر وي نو هغه د اثار خامخا وي. ماه مبارک رمضان کله راشي د دې خپل تاثیر دی اثرات دي. هغو برکاتو اثراتو نه یو دا دی چې هغه زړونه چې مکمل ایولس میاشتې کال کې اصلا قرآن طرف ته مائل نه وي، اصلا مسجد طرف ته مائل نه وي، اصلا عبادت غړي دغه زړه نه څي، خو اما همدغه زړه کله مو ماه مبارک رمضان کې وګورو هم مسجد طرف ته ځي، هم ذکر الهی قرآن طرف ته ځي، هم دعا طرف ته ځي. همدغه وجه دی چې د موتا پنځم مولا حضرت امام باقر علیه السلام ارشاد فرمائی لکل شیء ربیع. اد الله بندگانو، اد الله اطاعت کول ولو هر یو شي دپاره بهار شته دی، اما د قرآن بهار څه دی؟ لکل شیء ربیع وربیع القرآن شهر رمضان. قرآن د پاره د بهار میاشته، قرآن د پاره د ګلو کولویدو میاشته، قرآن د پاره کومه میاشته دی چې هغه کې د قرآن بهار دی، هغه د ماه مبارک رمضان میاشته دی. که چیرې مو د دې حدیث لږ تحلیل وکړو مختصرو الفاظو کې خپلو دوستانو ته، نو دې شان ته مو بیان کوو. بیا که چیرې مو بهار میاشته کې سترګې وغړو، موسم بهار کې هغه ونې چې هغو غونډ کال شانډې وي، اصلا هغو ګلونه نه نیسي، میوې ورکې نه رسي، کله د بهار میاشته شي هغه ګلونه ونیسي. هغه ونې څه هغو کې استعداد وي څه هغه میوه ونیسي، هغو کې میوه راځي. همدغه وجه دی هغه زړونه چې غونډ یولس میاشتې قرآن سره نږدې نه وي، د قرآن هغه فضائل و برکات رحمتونه هغه ته شامل حال نه وي، اما کله د روژې میاشته شي همدغه زړونه چې ذکر الهي طرف ته زبان باندې راوړي، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. یعنی ای زړه چې ته غونډ کال خزان کې وي، نن راشه د اغ الله د اغ رب ثنا او صفت بیان کا چې هغه د کائنات او د عالمینو رب دی. دعا دی رب ذوالجلال نه خدایا هغه زړونه چې خزان کې وو د میاشتې رحمتونه برکتونه هغو ته شامل حال وګرځئ. او پروردګاره هغه زړونه چې قرآن لري دي، نور قرآن نور اهل بیت سره هدایت کونو توفیق عنایت کې. وصلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.